خصوصي طور پکې د اهل مکه او دغه رنګې عمومي طور د ټولو کافرانو حال په دې کې چې کوم دی بیان شوی دی چې وکاله په مکه مکرمه کې کاتسالي وچلېدله وکاله کاتسالي وچلېدله خلک ټول راغونډ شو مشرکین مکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د الله پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړو خو که چېرې ته دعا وکړې او الله تعالی به موږ باندې باران وکړي او دا کاتسالي ختم شي نبی علیه السلام ورسره خپل مدد وکړو وړو دانې وغیره ورله ورکړل او بیا د الله پاک جل جلاله نه دعا وغوښتله چې الله پاکه په دې خلکو باندې باران وکړي نو په خلکو باندې باران وشو کاتسالي لرې شوله فصلونه چې کوم دی راوټوکېدل هغه کات ختم شو نو چې کله کات ختم شو نو مشرکین مکه او نبی علیه السلام سره وعده کړو چې الله به موږ باندې باران وکړي نو موږ په تا باندې بیا ایمان راوړو نو مشرکین مکه د خپل وعده خلاف ورزي وکړله او په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړو او د الله پاک د آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړو او د دې خبرې لپاره چې دا باران به موږ باندې وشو نو د دې لپاره ظاهري اسباب لټول شروع کړو چېرې دا پلان کې کار وشو نو ځکه به موږ باندې باران وشو ډینګې کار وشو نو ځکه به موږ باندې باران وشو نو بیا د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کولو لپاره هیلې او بانې جوړولې چې کله الله وي موږ د رحمت ورسو د خلکو ته د تکلیف رسولو نه وروسته کاتسالي پرې راغله وروسته پې الله باران وکړو نو چې کله پې کاتسالي راغله وروسته پې الله باران وکړو نو الله پاک دې ته تکلیف نه وروسته رحمت ورسو نو الله وی دا خلک بیا مکر شروع کی مگر په عربي لغت کې خفیه تدبیر ته ویل شي خفیه تدبیر اگر چې په اردو پښتو کې دوکې ته ویل شي مکر په فارسی کې هم دوکې ته ویل شي خو په عربي لغت کې خفیه تدبیر ته ویل شي خفیه انتظام ته ویل شي خفیه کار جوړولو ته ویل شي نو کو دا خفیه تدبیر چې دی دا صحیح وي نو دا ټیک دی او کو خفیه تدبیر لکه کافرانو به د نبی علیہ السلام دپاره جوړو غلط دی نو بیا غلط دی نو دلته کې د تدبیر نسبت الله تعالی ته هم شوی دی د مکر د مکر مطلب دا نه دی چې الله تعالی جل جلاله زر دوکه کوي زر تدبیر کوونکی دی نو دلته کې د مکر مراد دوکه شي نو بیا خو والعیاذ بالله اسرع مکرا الله تعالی جلدی کوونکی دی په دوکه کې او الله تعالی خو د دوکې نه پاک دی د مکر معنی دوکه هرگز نه ده بلکې د مکر معنی خفیه تدبیر دی زرو تدبیر کوونکی دی یادا معنی چې قل فرمایو د الله اسرع الله تعالی زر مکرن د دې غ مکر ماتونکی دی مکر ماتونکی دی یا خفیه تدبیر کوونکی دی تاسو تدبیرونه جوړوي هغه لیکي کرامن کاتبین مقرر دي تاسو غصص چې کافران کم قسم تدبیر کوي هغه فرشتو لیکلي او په ورځ د قیامت پورته مهته کیږي